نن ملګرو د زمان پارک سرچ اپریشن وشو. دوی چې ورته دهشتګرد وایي نو څومره دهشتګرد په زمان پارک کې ونیولی شو. رانا ثناء الله چې کومه خبره مخې ته راوړه ملګرو نو هغه د حیرانتیا ده، ځکه چې دلته لاول 30-40 کسان یادېدل او رانا ثناء الله خبره کوم ځای ته ورسوله. بلې د پی ټي آی چې څومره هم ورکران دي نو د هغوی دپاره یو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر کوم چې 72 استعفاګانې دي ملګرو نو هغه کل عدم قرار دی یا چا ملګرو عدالت. دغه چې کوم اراکین دي MNA دي نو هغه به اوس واپس په اسمبلی کې کینی. د نن ورځې ټوټل خبرونه در سره ملګرو په دې ویډیو کې شریک کومه. ستاسو قیمتي رایې په کمنټس کې لازمي پکار ده. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د نن خبرونو نه خبر شي. پرونی چې کوم خبر دی ملګرو نو دا ډېر اهم دی او تاسو په خپله رایې راکوئ چې آیا عمران خان له د دې ملک نه تلل پکار دي که نه دلته پاتې کېدل پکار دي. ځکه چې هغه دا خبره کوي چې جینا مرنا میرا پاکستان کے لیے ہے، زما مرگ او ژوند هغه په دې پاکستان په خاوره دی او چرته هم نشم تللی. د سیټ کې تاسو د ښکاري ملګرو اطلاعات ہے کہ عمران خان کو 2 آپشن دیے گئے ہیں، یا تو کچھ عرصہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر ملک سے چلے جائے یا ایکٹ کا سامنا کرے. اگر جانا چاہتے ہیں تو تیار ہے. فی الحال عمران خان انکاری ہے اور موقف پر قائم ہے. آپ کے خیال میں عمران خان کو جلا وطنی اختیار کر لینی چاہیے یا حالات کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہیے؟ عمران خان ته 2 آپشن کېښودلی شو چې یا خو د ملک نه لاړ شه څه ورځو دپاره په سیاست باندې خپه کېده او د خپې نه لاندې کا، یا چې کوم حالات دي نو د دې مقابله وکړه. نو په الحال خو عمران خان دغه خبره کوي چې زما کوم موقف دی او زما کومه فیصله ده نو په هغې باندې زه قایم یم. عمران خان دا خبره کوي چې زما مرګ او ژوند د دې وطن دپاره دی. د رانا ثناء الله خبرې واورئ ملګرو. رانا ثناء الله څه وایي؟ رانا ثناء الله دا خبره کوي ملګرو چې زمان پارک میں 250 افغان عمران کی حفاظت کر رہے تھے. اوس پورې 30-40 کسان یادول چې دهشتګرد په زمان پارک کې موجود دي. اوس یې دا خبره وکړه ملګرو رانا ثناء الله چې 250 چې کوم کسان دي نو هغه په زمان پارک کې موجود وو څوک زموږ افغانیان وروڼه چې هغوی د عمران خان حفاظت کوو. نو تاسو څه وایې د رانا ثناء الله د دې خبرې حوالې سره؟ چې کومه خبره کړې ده ملګرو نو دا یې ویلي دي چې PTI کو کل عدم قرار دینے کې ثبوت ہے. وزیر داخله رانا ثناء الله وایي چې د PTI چې کومه پارټي ده نو د هغې کل عدم قرار دپاره زموږ سره ثبوت موجود دي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د PTI د پارټۍ نه ډېر زیات کسان روان دي نو په هغې کې د پرون نه د اوسه پورې کم کسان لاړه هغه د دې سیټ کې شریک کوم. سابق وفاقي وزیر ملک امین اسلم کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان. یو دغه کس دی ملګرو او چې کوم 9 MPA دي نو هغوی هم 9 مئی باندې کوم حالات تیر شوي نو د هغې د وجې کوم 9 MPA دي نو هغوی هم استعفا ورکړي. خو بیا د دې خلکو دپاره عمران خان څه وایي نو دا خبره د اورېدو ده. د یو ښه لیډر ښه سوچ وي. کم MPA کم MNA چې لاړل نو د هغوی دپاره عمران خان څه وایي ملګرو د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې میری همدردیاں ان سب کے ساتھ ہے جن پر دباؤ ڈال کر انہیں جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. خراج تحسین کے ساتھ میں ان تمام سینئر اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں جو جماعت سے علیحدگی کے لیے پڑنے والے سنگین دباؤ کی ڈٹ کر مزاحمت کر رہے ہیں. حقیقی آزادی کے لیے ثابت قدمی دکھانے پر قوم انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. چې کوم کسان لاړه ملګرو نو هغوی دپاره ډېره دعا وکړه او دا یې وویله چې په دوی باندې کوم دباو نو هغوی ته څه ګناه نشته دی. په دوی چې کوم دباو نو د دې دباو د وجې هغوی لاړل د پارټۍ نه او په دعاګانو باندې رخصت کړل. کوم کسان چې ورسره دي MPA MNA هغوی تکلیفونه او سختې تېرې کړئ نو هغې دپاره ډېر ښکلي الفاظ راوړل چې په دې سخت تکلیف وخت کې کوم کسان زما سره دي نو زه د هغوی ته خراج تحسین پیش کوم او انشاءالله العزیز چې دا قوم به د دوی دا قربانیانې همیشه یاد ساتي. ځکه ملګرو د سیټ کې تاسو وګورئ دا د شهریار آفریدي کور والا ده. حیاداره باپرده دغه زنانه پولیسو روانه کړې ده. د دوی قصور څه دی؟ د دوی قصور دا دی چې د دې خاوند د PTI سره تعلق ساتي. د دې ګناه دا ده نو داسې ډېر خلک چې په هغوی باندې تشدد وشوې هغوی ټارچر شو خو د هغې باوجود د دې پارټۍ سره ورسره دي.
نو عمران خان د هغوی دپاره عمران خان په ډېرو درنو لفظونو باندې هغه خلک یاد کړه. راځئ ملګرو د خوشحالۍ چې کوم خبر دی نو کیا تحریک انصاف واپس قومی اسمبلی میں آ رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے 72 اراکان کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ. چې کوم 72 کسان دي ملګرو نو د هغوی چې کومې استعفاګانې دي نو هغه واپس شوې. دغه چې کوم 72 کسان دي ملګرو نو په هغې کې شاه محمود قریشي، فواد چودھری، حماد اظهر او ډېر داسې تکړه MNA دي چې د هغوی چې کومې استعفاګانې دي نو د هغې منظوري ونه شو هغه واپس شوې. خدا د خوشحالۍ خبر په دې دی ملګرو که تاسو وګورئ نو دلته که د KPK او د پنجاب چې کومې اسمبلیانې وي هغه تحلیل شوې او عمران خان هغه قرباني ورکړه چې هغه اسمبلیانې تحلیل کړي. نو دلته موجوده چې کوم حکومت دی نو هغوی به بار بار دوی له چیلنج ورکو چیرې تاسو د KPK او د پنجاب چې کومې اسمبلیانې دي نو هغه تحلیل کوي موږ به لاړ شو الیکشن طرف ته. نو هغوی خو دغه چل وکړو ملګرو تاسو وکتل چې هغوی په هغه خپله خبره باندې قایم نه وو د اوسه پورې د الیکشن څه اراده نشته. خو دغه چې کوم 72 اراکین دي که دوی واپس اسمبلی ته راشي ملګرو نو په دې سره به ډېر مضبوط پوزیشن د PTI واپس په قومي اسمبلی کې جوړ شي. که دلته چېرته یو بل پاس کیږي نو د هغې خلاف به دغه چې کوم MNA دي نو هغوی به پاسي او خپل حق آواز به اوچتوي نو هغه بل به نه منظوریږي. نو د اپوزیشن چې کوم پوزیشن دی په قومي اسمبلی کې نو د دغه 72 چې کوم کسان دي نو د هغوی سره به دا ډېر زیات مضبوط شي. دلته چې کوم موجوده حکومت دی نو هغوی مشکله ده که دې خبرې ته غاړه کیدي ځکه دوی به ورته وایي چېرې دوی خو استعفاګانې مخکې کړې وي دغه استعفاګانې دې منظور شي او دوی دې واپس قومي اسمبلی ته نه راځي ځکه چې اوس په دې وخت کې په قومي اسمبلی کې د هغوی راج دی. هغوی چې څه غواړي ملګرو نو هم هغه کیږي. هغوی چې کوم بل راوړي نو هم هغه منظور کیږي ځکه چې مخالف یې څوک شته نه که هغه د ملک دپاره وي که نه وي که هغه د PTI خلاف وي او که نه وي خو هغه بل پاس کیږي ځکه چې د هغوی چې کوم پوزیشن دی نو هغه مضبوط دی. نو تاسو څه وایئ دې باره کې چې رقم دا 72 کسان دي نو آیا دوی چې واپس اسمبلی ته راشي نو ښه ده او که نه. بل طرف د ملګرو نن چې کوم سرچ اپریشن په زمان پارک کې وشو نو دا ویلی کیږي چې 14 چې کوم دهشتګرد دي نو هغه مزید گرفتار شو. هغه 14 دهشتګرد ملګرو ویلی کېده خو دا چې د 40 نه 50 پورې دي خو چرته چې د دې خلکو سوچ ختمیږي نو هلته عمران خان سوچ شروع کیږي. عمران خان چې پرون کوم کردار ادا کو ملګرو نو هغه د ستایلو دی ځکه ملګرو چې عمران خان پرون چې څومره هم نیوز واله دي نو هغوی را وغوښتل زمان پارک ته او هغوی ته یې ویله چې تاسو دلته ریپورټینګ وکئ او دننه د کمرو حالات هم دې خلکو ته وښایئ چېرې آیا په دې زمان پارک کې دهشتګرد شته دی او که نه. نو عمران خان دغه قدم ولې اوچت کو چې دغه نیوز والے زمان پارک ته راوستل او ټول زمان پارک چې کوم حالات دي نو هغه دنیا ته وښودل. کوم نیوز والے چې تلي ملګرو نو ما ډېرې ویډیوګانې وکتې چې په هغې کې یو څو ماشومان یا یو څو نوجوانان په ویډیو کې راغله چې هغه په زمان پارک کې موجود وو. نو عمران خان دا قدم ولې اوچت کو؟ عمران خان دا شک و ملګرو چې که چېرې زه د زمان پارک دغه ویډیو دنیا ته ونه ښیم او دغه نیوز وال را نه ولم نو خدای مکه چې سبا هسې نه چې دوی خو ملګرو تاسو ته پته ده چې دوی هغه 30 40 یا 20 کسان چې کوم دي نو د هغوی د نومونو لیست هم نه جاري کوو. عمران خان ته دا مطالبه هم وکړه چېرې ما ته دا لیست وښایې دغه نومونه کېدی دنیا ته نو که چېرې سبا تاسو د زمان پارک نه څوک اوچتوئ نو چې د هغه نوم په هغه لیست کې موجود وي خو دوی هغه لیست نشو کو نو د دوی چې کوم میشن نو هغه میشن عمران خان ناکام کو د څه په ذریعه د دقې په ذریعه چې د نیوز والا راوستل او د زمان پارک چې کوم حالات دي نو هغه ټولې دنیا ته وښودل او د ځان سره یو ثبوت وساتو چېرې په زمان پارک کې په دې وخت کې دهشتګرد موجود دي او که نه. دا خو ملګرو د نن ورځې اپډیټ د ملک د حالاتو کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایه لازمي شریک کړئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دې حالاتو نه خبر شي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې اواز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی دی الله پامان.